دا دوه ملکونه چې کوم دی سکې ور نشي پاتې کېدلی. په دې کې زموږ د پاکستان څه رول دی، بیا په پاکستان کې د سیاسي پارټو څه رول دی، او بیا د حکومتونو څه کردار دی. په دې باندې به دا سیاسي کارکنان لغه ورکوئ چې د چا سره دا پالیسي او میکانیزم ورسره دی چې هغه پکې دا رول پلی کولی شي چې په دې خپل وطن کې امن او ثبات راولي. نو تجارت زمونږ د ملک د خزانې تقسیم دی نفسي واټ د 80% په آبادۍ دی. 9.9% چې کومه دی دا په انکم ټیکس باندې دی چې کومه صوبه څونه زیاته ریونیو جنریټ کوي د هغې په حساب به ورته چې کوم دی هغو نه برخه میلاویږي. زمونږ دا صوبه چې کومه دی 7% ریونیو جنریټ کوي، 93% انحصار زمونږ په NFC واټ باندې دی، زمونږ په وفاق باندې چې وفاق موږ ته کوم بجټ راکړي په هغه باندې به دا صوبه چلیږي، او 7% ریونیو موږ په خپله جنریټ کوو. د پنجاب دا ریشو سیوا ده او د سندم سیوا ده. نو د پنجاب دا ریشو ولې سیوا ده چې پنجاب کې کارخانې دي او کارخانې ټیکس ورکوي. د سند سره چې کومه دی هلته بندرګاه ده، د هغه بندرګاه په ترو باندې چې کوم دی دنیا سره تجارت روان دی، نو هلته ټیکس ورکوي، ټیکس کلیکټ کېږي. نو چې ټیکس کلیکټ کېږي نو برخې هم سیوا رسېږي. څنګه چې دلته ذکر وشو چې زموږ بنیادي مسله امن دی، چې په دې خاوره کې امن وی دا 22 کاله دا لوبې نه وی چلېدلې. نو په دې خاوره کې چې کومه دی د ټول نه زیات افرادي قوت هم زموږ سره دی، لیبر هم زموږ سره دی، کارخانه هم موږ دلته لګولی شو. د کارخانې دپاره چې کوم میټیریل دی هغه هم زما ستا د غرونو کې دی. نو چې او بجلین د کارخانه چلیږي په بجلین د دې صوبې پیداوار دی. نو چې دلته کارخانې وې په خپله بجلی چلی دی، لیبر زما د وطن دی، را میټیریل زما د وطن دی، د ټول نه زیات ټیکس به چې کومه دی موږ د دې صوبې نه چې کوم دی ورکولی. نو بیا به د هغه په NFC واټ کې زموږ کوم شیرز دي برخه به هم پکې زموږ سیوا رسېدلی. نو دا تجارتي لارې پرانیستل دا د اقام او د ولسونو ضرورت دی، او په دې کې د ریاست ګټه ده، په دې کې د ملک ګټه ده. څنګه چې ما ذکر وکړو چې کله دا لارې کولاو وي نو 50 ډالره تجارت کېدلو، او چې د کلي نه لارې تړلې دي نو 80 کروړه ډالره ته رالې. نو دا د ریاست په ګټه تمامیږي، دا د اقام په ګټه تمامیږي. او چې دلته تجارت شروع شي یو زلمی ته روزګار ته ورکړي او هغه په روزګار شي، هغه کله هم ټوپک نه رخلي. راځم آخري خبره کوم، د سیاسي خلکو سره، د قومي مشرانو سره، د علماء کرامو سره مورل اتارټي صرف خبره کول دي. سیاسي کارکون خبره کولی شي، سیاسي کارکون ټوپک نشي راغیستلی، او نه د سیاسي پارټو سره چې کوم دی لښکرې ورته چې به ټوپک راخلي او هغه به چې کوم دی د ریاست سره جنګېږي یا به د ټوپک په زور خپلې مطالبې منظوروي. نه، د هغه دپاره خپل فورمونه دي. نن دا جرګه موږ رابللې ده، دا زموږ سره فورم دی، اسمبلي زموږ سره فورم دی، سنټ زموږ سره فورم دی، دا پریس کلب زموږ سره فورم دی، جلسه جلوس زموږ سره فورم دی چې په هغه کې موږ خبره وکړو. اصل کار چې کومه دی خبره کول دي، خپله مدعا بیانول دي، او په دلیل سره بیانول دي، او په شدت سره بیانول دي، او ولسونه به بیدارول دي. نو هلې بیا ریاست مجبوره کېږي چې هغه د ولس دغې مطالبې ته غوږ کېږدي. نو سیاسي خلک به کوم دی خپل دغه سیاسي جدوجهد جاري ساتي. دلته ذکر وشولو نو انشاءالله تعالی موږ به یو ځل بیا زموږ سره چې کوم د ایکسپارټا خصوصي په صوبایي اسمبلۍ کې ممبران را سره دي، د هغو سره موږ د خپل فکر او نظر شریک کړو چې هغوی موږ په دې باندې قانع کړو چې هغوی زموږ سره کښېني او موږ د CM صاحب سره دا خبره وکړو چې ستاسو نه پکې څومره رول ادا کېږي هغه پکې تاسې رول ادا کوئ، او د فیډرل ګورنمنټ چې کومه ذمهواري ده، فیډرل ګورنمنټ خبره به چې کومه دی په دې صوبه کې د فیډرل نماینده هغه ګورنري، نو ګورنر صاحب سره به چې کوم دی د جرګې په شکل باندې میلاویږو چې هغه ته موږ د خپله مدعا کېږدو چې هغې د فیډرل سره ډسکس کړي چې موږ ته د لارې پرانیزي او د دې کام په خیر او په ګټه تمام شي. د ټولو ډېره زیاته مننه کوم. ښاد و آباد اوسئ.